السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښئ؟ زه نن تاسو ته یو ډیره مجرب عمل، یو وظیفه درښیم. هغه وظیفه د سحر او د جادو په باره کې ده. یعنې چې په کوم کس باندې سحر یا جادو د هغې اثر وي، نو هغه له پکار دي چې هغه دا وظیفه وکړي. انشاءالله د هغه نه به دغه د جادو د اثر او د سحر د اثر زر تر زره ختم شي. وظیفه دا ده د قرآن کریم د آیات قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. د دې طریقه کار دا دی چې د هر اتوار یا د فیر په شپه 1400 مرتبه به دا وی، خو د دې نه به مخکې او وروسته درود قادري 11 پیرې وی. وس درود قادری دا دی: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. وس د دې مسحور به په څلورو طریقو سره دم کولی شي. یا خدا چې اول او اخر به تی 11 مرتبه درود شریف وی، او په منځ کې به دا آیات کریمه 11 پیرې وی او دم دی پکې. او دویمه طریقه دا ده چې اول او اخر به 11 مرتبه درود شریف وی او دا آیات به 11 پیرې وی. په دې باندې دی اوبه دم کې دا دی په دغه مسحور باندې وسکي، یا دی دغه د کور په کور کې دی چڼکاو کې. دریمه طریقه دا ده چې په دې مریض باندې کپړه خوره کې او په دې آیاتونو او په دې درود باندې دی اوبه دم کی او دا دی په دې مریض باندې چڼکاو کی. څلورمه طریقه دا ده چې 11 پیرې دې تی مخ کې او 11 پیرې وروسته درود شریف وی، او د دې په درمیان کې دی دغه آیات مبارکه 11 پیرې وی، او په دې دی 4 میخونه دم کی، او دا دی د کمرې یا د کور په 4 ګوټونو کې ټک وخی. یو خدا عمل دی، یو د دینه یو ډیر مجرب عمل، هغه عمل د منزل دی. د هغې طریقه کار دا دی چې منزل به سحر او ماښام وی، او په دې باندې به اوبه دمی او دا بسکي. وس دا منزل د قرآن کریم آیاتونه دي. نو اولنې به سوره فاتحه وی، چې کله سوره فاتحه وویله نو د هغې نه بعد دی د سوره بقرې اولنی آیاتونه د الف لام میم نواله تر د اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون پورې ووی. د دې نه بعد دی د سوره بقرې د دویمې سپارې آیات و الهکم اله واحد دا 163 نمبر آیات دی، دا دی ووی. څلورم به آیت الکرسی یعنی سپاره نمبر 3 دا غي د دویمې رکوع دویم آیات او ورپسې 2 آیاتونه نور. الله لا اله الا هو الحي القيوم دا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی او الله ولی الذین دا آیاتونه دی اوی. دا غینه بعد دی د سوره بقره اخیرنی 3 آیاتونه یعنی آیات نمبر 184 85 او 86 دا آیاتونه دی اوی. یعنی لله ما فی السماوات و ما فی الارض تا آخر د سورته پوری. دین بعد دی د سوره آل عمران آیات نمبر 18 او رکوع نمبر 2 آیات نمبر 18 دا دی اوی. شهد الله انه لا اله الا هو الملائکة و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم دا دی اوی. د دین بعد د سوره آل عمران د 3 رکوع آیات نمبر 26 او 27 قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک دا آیات، او تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل دا آیات مبارکه دی وی. د دین بعد د سوره اعراف یعنی سپاره نمبر 8 او د سوره اعراف رکوع آیات نمبر 54 55 او 56
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. د دین والا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين تر دې پورې ووایي. د دین بعد دی د 15 سپارې د سورې بنی اسرائیل اخیرنی آیاتونه یعنی آیات نمبر 110 او 111 دا دی ووایي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى تر اخره پورې ووایي. او د دین بعد دی د 18 سپارې د سورې مؤمنون اخیرنی 4 آیاتونه یعنی آیات نمبر 115 16 17 او 18 دا آیاتونه دی ووایي. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. د دین والا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پورې دی ووایي. د دین بعد دی د سورې صافات یعنی فاره نمبر 23 او سورې صافات اولنی 11 آیاتونه د والصافات صفا نواله تر د فاستفتهم اهم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناهم من طين لازب پورې دا دی ووایي. د دین بعد د سورې رحمان آیات نمبر 33 نواله تر د 40 پورې یعنی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. دا آیات فیومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تر دې پورې ووایي. یعنی دویمه رکوع د سورې آل عمران د سورې رحمان. او د دین بعد د 28 نمبر فارې سورې حشر اخیرنی 4 آیاتونه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته دا آیات تر آخره پورې وهو العزیز الحکیم پورې ووایي. او د دین بعد دی د سورې جن اولنی 4 آیاتونه سورې جن فاره نمبر 29 اولنی 4 آیاتونه قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن د دین والا تر د وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا پورې ووایي. او د دین بعد د قرآن کریم د اخیرنی فارې 4 قل سورتونه قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دی ووایي. ان شاء الله دا عمل دی لږ وخت جاری وساتي. د دنه بعد د سحر د جادو د نظر دا اثرات ډېر زر ختم شي. ملګرو که زمونږ چینل مو نه سبسکرایب کړی نو زمونږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ.